أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. دا آیات نمونه او دلیل دی په مخکې آیات د مخکې آیات نه دا معلومه شوه چې داسې خلک شته چې هغوی په ضد او په عناد کې اخته دي. ډیر آیاتونه او معجزات هغوی ته هېڅ فایده ورنکړه. نو اوس په طور د مثال باندې بني اسرائیل ذکر کوي چې هغوی ته ډیر معجزات راغلي وو، لیکن د ضد او د عناد د وجې نه د هغې تبدیل وکړه او د هغې نه انکار وکړه. بل ربط دا دی موجوده منکرین د دخول د اسلام د پاره لوی دلیل او معجزه غواړي، لیکن داسې عنادیانو ته آیاتونه او معجزات هیڅ پیدا نه ورکوي. د دې دپاره حال د بني اسرائیلو ته وګورئ، هغه وتپوسئ چې هغې ته آیاتونه بینات آیات بینات هغه واضح آیاتونه ورته هیڅ پیدا ورنکړه. دریم ربط دا دی چې مخکې چې ویلی شو چې الله رب العالمین به په سورو د وریځو کې راځي، چې دیو هغې پورې ایمان نه راوړي، تر دې دیو انتظار نه کوي مګر د دې هل ینظرون الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکة. دا خلق انتظار نه کوي مګر دا چې راشي دیو ته الله رب العالمین په سورو د وریځ کې او ملائک راشي. وقضی الامر وإلى الله ترجع الامور، او فیصله د کار د عذاب وشي والله رب العالمین ته واپس کېدل د ټولو کارونو دي. نو هر کله چې الله رب العالمین دا فرمایل چې الله تبارک وتعالی په سورو د وریځو کې راځي، نو دینه تعجب کېدی شو چې دا بلا څنګه کېدی شي. نو اوس د هغې جواب ذکر کوي چې بني اسرائیل په دې صفت د الله رب العالمین باندې ډېر ښه خبر دي. کله چې د دیو مشران د مصر نه راغلیو، جبل طور ته ورغلیو، او اوس هم د دیو په کتاب کې دي چې جاء الله من سیناء وشرق من جبل سعیرا وظهر لنا من جبل فارانا. راغی الله رب العالمین د سینا غرنا او پړقېدو د سعیر غرنا او ښکاره شو مونږ ته د غرونو د پاران نه، چې په اول کې اشاره ده پیغمبرۍ د موسی علیه السلام ته، یعنی جاء الله من سیناء دغه اشاره ده پیغمبرۍ د موسی علیه السلام ته. وشرق من جبل سعیرا او وپړقېدو د غر د سعیر نه، په دې کې اشاره ده پیغمبرۍ د عیسی علیه السلام ته. او بیا ورپسیو وظهر لنا من جبل فارانا، ښکاره شو مونږ ته د غرونو د پاران نه، په دې کې اشاره ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرۍ ته. نو بنی اسرائیلو د دغه آیاتونو او د دغه واضح معجزاتو د هغې نه انکار وکړو، د هغې تبدیلي وکړو، هغه بدل کړو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي سل بني اسرائیل، تپوس وکړه د بني اسرائیلونه. دا خطاب دی نبی علیہ السلام ته او مراد تینا هر مخاطب دی. او تپوس وکړه د بني اسرائیلونه، مراد د دین هغه بني اسرائیل دی چې کم په زمانه د نزول د قرآن کریم کې موجودو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې موجودو. یا مراد د دین دا ده چې تاریخ د بنی اسرائیل وګورئ، قرآن ذکر کړی دی، دغه شان احادیثو کې ذکر دی. سل بني اسرائیل، تپوس وکړه د بني اسرائیلونه. بني اسرائیل د دې باره کې مخکې خبره شوې وه چې بني دا ویلی کېږي اولاد ته، او اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب عبرانی لفظ دی او معنی دا اسرا معنی عبد، ایل معنی الله، نو معنی شو عبدالله. دا د یعقوب علیه السلام یو لقب. نو بنی اسرائیل مطلب د یعقوب علیه السلام اولاد. سل بنی اسرائیل تپوس وکا د بنی اسرائیلونا
کم آتیناهم چې څومره ورکړیو منګ دیوتا من آیاتین بینات د نخو واضحونا د نخو ښکارونا د معجزاتو ښکارونا من آیاتین نخی بینتین ښکارا ومن یبدل او څوک چې بدل کی نعمت الله نعمت د الله تعالی من بعد ما جاءته ورستو د دینا چراغ د تدا نعمت فإن الله شدید العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ولدی چا چې دا بدل کړه په دې کې تبدیلی راوستله مطلب د دین انکار وکړه نو الله تبارک وتعالى اغلب سخت عذاب ورکي الله رب العالمین سخترین عذاب ولدی زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة مخی آیات کی مرض د خلکو ذکر کو چې تبدیل د نعمتونو دی نو اوس داغي سبب ذکر کوي چې په دنیا باندې غرور او تکبر دی او سپک قتل دی ایمان والو ته زوینا خیستکل شوی دی للذین اغا کسانو تا کفرو چې کفر کړه دی الحیات الدنیا جون دنیاوی د دنیا مزي هغه ورته خیستخ کار شوی دی د دنیا سره محبت جوړ شوی دی ويسخرون او ټوقی کوي من الذین پاغه کسانو پوری آمنو چې ایمان راوړلې والذین او هغه کسان اتقوا چې پرهیزګار دي فوقهم د فاصر دیونبی یوم القیامت پورز د قیامت کی په درجاتو کی او درجی به دیونه اوچتی او مزیبی پدې کې اشاره ده چې ایمان سره د تقوا نه د سبب د عزت دی پنځ د الله رب العالمین باندې لکه سوره حجرات کې الله تبارک وتعالى فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا ډیر عزتمن پتاسو کې پنځ د الله تعالی باندې هغه دی اتقاکم چې غډیر پرهیزګار پتاسو کې او فوقیت او چتواله دا په دوه قسمه دي اول په اعتبار د مکان سره ځکه چې جنت اوچت دی د جهنم نه او جنت تعلین ویلې شي او مقام د کافرانو ته سجین ویلې شي دویم اوچتواله مجازي دی په معنا د عزت او د اکرام او د کثرت د نعمتونو سره او غم په جنت کې نو الله تبارک وتعالى الله رب العالمین فرمایي چې دا متقیان مؤمنان به د کافرونو اوچتی والذین او هغه کسان اتقوا چې پرهیزګار دي فوقهم د پاس داغي به یوم القیامه پورز د قیامت والله يرزق الله تعالی رزق ورکي من یشاء چاته چې خوخشي بغیر حساب به حسابا سل بنی اسرائیل تپوس وکاد بنی اسرائیلنا کم آتیناهم چې څومره ورکړیو مونږ دیوتا من آیات بینات د نخو واضحونا ومن یبدل چا چې بدل ک نعمت الله نعمت د الله تعالی من بعد ما جاءته ورستر دینا چراغ ورته د نعمت فإن الله شدید العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی زوین للذین خیستکل شوی دی هغه کسانو تا کفرو چې کفر کړه دی الحیات الدنیا ژوند دنیاوی ويسخرون او ټوقی کوي من الذین پاکسانو پوری آمنو چې ایمان راوړلې والذین اتقوا هغه کسان چې پرهیزګار دي فوقهم د پاس داغي نبی یوم القیامت پورز د قیامت والله يرزق الله تعالی رزق ورکي من یشاء چاته چې خوخشي بغیر حساب به حسابا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك